السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست 21 تاریخ پرون ما یو پوسټ کړو د ډونیشن د پاره نو پای باندې درې قسمه کمنټس راغلی یو نیگیټیو یو پوزټیو او یو کس زما دا پوسټ حمایت کړو دا تفصیل د توې مخوادې نه مخکې درته د سیلاب صورتحال باندې خبره کومه سیلاب چې کم دی نو الته کې ډیر تباہی کړی دا په بونیر کې اوس د ثوابین هم د اطلاع راځي چې الته هم د یو ملبینه 30-35 لاشونه راووتل الته کې کلاود برست شوی بل د باجوړ کې نقصانات دي سواد کې نقصانات دي د چلو چې زه سکال تاسو ته پته ده ما درته دوه درې ویډیو کې وي چې مخکې به ما دې کې ډېر اکټیو پارټیسپیشن کو زه به پکې ډېر انوالو وم ډونیشنز به مو وله کول خو سکال چونکې زما والده بیماره ده نو زه د هغې نه نشم خوځېدی په 2022 کې یو سیلاب راغلی او هغه ډېر په غټه سطحه و د ډي ای خانه پورې علاقې متاثره کړې وې چارسده نوخار ډي ای خان سوات دا ټول علاقې متاثره کړې وې نو هغې کې به ما ته دا چلو چې ډېر اوورسیز وو زموږ فیملی ممبرز وو په لندن کې په دوبۍ په سعودي عرب کې په مختلف ځایونو کې نو هغوی به ما له ډونیشنز رالیږل او هغه ډونیشنز به بیا ما دا چل کو چې مونږ به دا یو 3 ادارې وي هغوی نه به مو تپوس وکړو چې ډېر ضرورت د څه شي دی نو چا به وي د میډیسن دی چا به راشن وي چا به د اوبو وي مختلف ډیمانډز د وړو د بسکټ او دا شیزونه بیا به له مونږه یو پیکیجز جوړ کړو چې د یو 15 ورځو کم از کم راشنی پکې د وړو د ضرورت ساماني میډیسني دار څه به مو کړه نو هغه ورځو کې به ما 3 ادارو له ورکول پای کې زما دوستانو یو الخدمت والا به مې ورکول هغوی به د باغ ناران چوک کې کیمپ لګولی او یو پیرې د سپورټس کمپلیکس کې کیمپ لګولی دویم به ما د فکسډ یو الک د عدنان مشر دی تاسو یې پیژنئ ډېر اکټیو دی هغه ته به مې کال وکړو هغوی به ګاډۍ راولېږو سوزه کې او هغه له به مو هغه راشن ورکړه اول ته به یې یوړو او دریم به ما اخوت یو فاونډیشن دی د ډاکټر امجد لاهور والا د هغوی به هم کیمپ لګېدلی و د باغ ناران ګول چوک کې نو هغوی له به مې ورکول د هغې دلته کې کبیر اقبال یو هلک و هغه به وصولول داسې چلو شو چې یو پیره پکې د انګلینډ نه څه زنانه وې زموږ د فیملی د هغوی ملګرو بیا فنډز را جمع کړي نو چې هغې ما ته راولېږل په هغې کې خصوصي وي چې دا هغه زنانه چونکې د سواد وي چې دا سامان دی په سواد کې ډسټریبیوټ شي ما چې معلومات وکړو نو په هغې وخت باندې په سبا د فکسډ ټیم روانو سواد ته نو ما هغوی ته ووایي چې دا خصوصي ته ور سواد ته ورسوئ کالام ته او ما ته به د دې تصویرونه او ویډیو رالیږي په هغې سامان مو نښې کړی خوش قسمتی نه وګورئ چې کله هغوی سواد ته لاړو نو په هغې ورځ باندې بیا د آرمي هلیکاپټر ریلیف سامان کالام ته وړل او هغه عدنان ورسره هم په هلیکاپټر کې لاړو او زموږ هغه سامان چې کوم ما وله ورکړی هغې کالام ته ولېږو ډسټریبیوټ یې کړو ما ته ویډیو تصویرونه راولېږل چې ما لندن ته هغه زنانو ته ولېږل ډېرې خوشحاله شوې چې زموږ پیسې په صحیح ځای ولګېدې نو دا مختلف وختونو کې میډیسن به ما ورله لېږل چې چا پیمنټ راولېږو نو ما به هغه هر څه ارینج کړه په خپل لاس په هولسیل کې به مو راشن واغستو او هغه به مو ولیږل سکال زه چونکې نشم تللی نو ما ته یو ډېرو کسانو وي چې جی موږ تاسو له درلیږو خو ما ورته وایي چې زه نه یم وزګار ورته تاسو بل چاته ولیږي بیا پرون راته 2 ادارو زما سره زاړه پیژنګلو دي یو چلډرن رایټس ډیفنس د یو زنانه ان جی او ده هغوی درې ځایونو کې کیمپونه لګولي خیبر بازار کې شوبه کې او اشنغری کې نو هغې راته وایي چې موږ له جي یو ویډیو وکړه چې خلک ډونیشن وکړي ستاسو اواز لرې ځي نو ما هغې له یو ویډیو جوړه کړه ورو مې لېږله هغوی په خپل سوشل میډیا پلیټفارم باندې تقسیم کړه بل یو ګلوبل فورم و هغوی راته وایي چې یاره یو اکاونټ نمبر یې راکړو چې یاره جي دا شیر کې چې کو څوک پکې موږ ته ډونیشن وکړي نو موږ په اتوار په ورځ روان یو چې موږ تقسیم کړو چې ما پرون شیر کړه نو ډېرو کسانو پې کمنټس وکړه ځینو کسانو دا کمنټ وکړه چې دا د فراډ یو نوې طریقه ده ډېرو وی چې دا ټول دروغ دي ځان له پیسې ټولي ما د هغوی شکریا ادا کړه جواب زه چاله نه ورکوم تاسو ته اکثر ما ویلي دي یو ویډیو کې یو متل کړی چې هوښیاران وایي چې د اس نه به شاته نه ودرېږي په شاله ته وایي او غوایي ته به مخې ته نه ودرېږي په سټ ګزار کوي خو بېوقوفو ته به د یو طرف ته نه ودرېږي ځکه چې دا پته نه لګي کم طرف نه ګزار کوي نو داسې خلکو نه زه ځان لرې ساتم دا نیګیټیو کمنټس دي
یو دوه کسانو وی چې جی تاسو به اداره منشن کړی وه خو چا چې ما ته ویلي وه هغوی اداره وی چې یاره مه کوئ تاسو صرف اکاونټ نمبر ورکړئ کو چا کو ټیک ده کو چا نه کو نه دی کوي په چا زور خو نه دی هغوی له جواب بیا د اخوت هغې کبیر اقبال ورکړی په هغې کمنټس کې چې تاسو لاندې وګورئ زما هغې فیسبوک پیج باندې نو هغه ورته ویلي چې په 2022 کې به انیس صاحب مونږ له وقتاً فوقتاً راشن راوړو او مونږ به ډسټریبیوټ کوو نو زما هغې نیګیټیو کمنټ والو ته جواب ضرورت پاتې نه شو نو دا ویډیو مې دې دپاره وکړه چې تاسو څوک په چا اعتباري هغوی ته لیږئ الخدمت ډېر ښکلی کار کوي الخدمت والا اوسه پورې سار مې کته تقریبا د 25 کروڑ روپو ډونیشنز هغه علاقو ته لیږلي دا فکسټ والا کار کوي نور به هغه خدای خدمتګار تنظیم دی یا نور هم ډېر خلک کوي هر یو نوم وخت انډیویجول هغه استعمال نه ير دي خو ډېر خلک کار کوي ډېر په انفرادي توګه کار کوي نو څوک هم چې کوي د دې صله الله ورکوي تا کو چاله ولیږل او هغه فراډ ومو ستا نیت وشو هغوی الله به هغوی د فراډ والا سره ګوري او که ورته ورسېدو نو ثواب خو تا ته په دواړو حیثیتو کې ملاویږي نو دا پوسټ چې ما کړو دا ویډیو مې صرف د هغې دپاره وکړه چې وقتاً فوقتاً دا مونږ کړي خو ما خپل پرسنل اکاونټ په دې نه ورکړو ډېرو راته په میسنجر کې میسیجونه یو 40-50 کسانو کړي دي چې جی مونږ تاسو له درلیږو په تاسو مو اعتبار دی خو ما ورته چې زه د والدې د وجې نشم خوځېدی نو تاسو یې ډایرکټ هغې تنظیمونو له ولیږي نو دغه د هغې پوسټ کلیرنس مې کو ځکه چې یو څو کسانو تنقید کړی نو ما چې جواب ورکړم امید لرم ویډیو به مو خوښه شي ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته